جی ګرانو کتونکو د لر او بر د یو نوي اپیسوډ سره تاسو ته وایم هرکلی نن به موږ خبره کوو په 11 اکتوبر باندې. په 11 اکتوبر باندې د پی ټی ایم زیر اهتمام یا د پی ټی ایم په کوربتوب پی ټی ایم چې کوم دی پښتون تحفظ موومنټ دی د هغې په کوربتوب باندې یوه جرګه راغونډېږي آل دو چې دې ته کله ګیلمن وزیر کوم چې د پی ټی ایم مخکښ غړی و د هغه چې کله ووژلی شو نو د هغې نه بعد چې کوم دی نو د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین چې کوم دی نو په شمالي وزیرستان کې د هغه د جنازې په موقع باندې ویلي وو چې کوم جرګه نه کوو بلکې یو عدالت کوو د پښتنو عدالت په لګو او هغه عدالت به پریکړه کوي. بیا وروسته د دې نه دا خبره راغله چې که هر څومره دا عدالت دی یا جرګه ده خو مقصد دا دی چې پښتانو راغونډ شي او د پښتنو سره چې کوم روان زیاتي دي په دې حواله باندې هغوی خپله رای ورکړي. رای به د فیصلې په شکل کې ورکوي. وروستو بیا داسې وشوله چې منظور احمد پښتین چې کله د راجګال متاثرین دي کوم کوکي خیل په جمرود کې د جمرود نه مخکې په چیک پوسټ باندې چې کوم ځای کې د افغانستان ته کومه لاره تللې ده په هغې باندې هغې درنه ورکړې ده نو د هغې ته د خطاب په موقع وویل چې ما د لویه جرګه یا عدالت چې کوم د پښتنو په 11 اکتوبر لګي نو د هغې دپاره به ما ځای خوښ کو هغه به په ضلع خیبر کې وي. نو اوس معلومات دا دي چې په 11 اکتوبر باندې به دغه عدالت لګي په ضلع خیبر کې. اوس د دې سره سوالونه دا راپورته کیږي چې په 11 اکتوبر باندې به آخر څه فیصله کیږي. آیا دغه فیصله وشوه دغه کې به د ټولو پښتنو نمایندګي حاصله وي دغه فیصلې ته او که نه؟ بیا دا دی چې د صوبایي حکومت سره به هغه به په کوم ځای کې ولاړي په دې جرګه کې ځکه چې ضلع خیبر خو د خیبر پښتونخوا د حکومت لاندې راځي. بیا په دغه فیصله که وشي په دې باندې به عمل درآمد څنګه کیږي بیا د هغې دپاره به آیا کومه بله کمیټي جوړیږي. دا ټولې هغه خبرې دي چې کوم د دغې جرګې حوالې سره دي په 11 اکتوبر چې کومه کیږي. په دې کې به وړومبی خبره دا ده چې د منتظمین چې کوم دي یعنی یا د پی ټی ایم مشران چې کوم دي نو هغوی وایي چې دا به 3 ورځې جرګه وي. په اولنۍ ورځ باندې به مونږ ټول هغه زیاتي چې کوم شوي دي که هغه د وجنو په صورت کې دي که هغه د کونډو د یتیمانانو په شکل کې دي که هغه د میسنګ پرسنز په شکل کې دي دا ټول څیزونه چې کوم دي نو دا به مونږ یو ډیټا په شکل کې به دا مونږ په یو غټ سکرین باندې په هغه جلسهګاه کې به ښایو. دویمه ورځ دا ده دوی وایي چې مونږ به سپین کاغذ ورکړو او خیمې به مونږ د وړاندې نه لګولې وي په هغه خیمو کې به د هرې ضلعې خپله بیله بیله خیمه وي. په دغې خیمه کې به خلک راغونډ شوي خلک به سي په هغې کې به د هرې ضلعې سیاسي قیادت به وي په هغې کې به د هرې ضلعې د وکیلانو قیادت وي په هغې کې به د هرې ضلعې جرنلسټان سیول سوسایټي سټوډنټانو دا ټول چې کوم دی دوی وایي چې د هغې نمایندګي به وي پکې تقریبا د اتیا نه تر د 10 اتیا پورې کسان چې کوم دي نو دا به د دغې مشران وي دغه به نمایندګان وي د دغې خیمو نه به راځي او په 3مه ورځ باندې به دوی هغه خپل سپین کاغذ باندې چې دوی کوم تجاویز لیکلی وي نو هغه به راوړي مرکزي سټیج ته او په مرکزي سټیج باندې به بیا د هغې نه متفقه فیصله راوباسلی کیږي. دغه خو د دغې 3 ورځو پروګرام دی یا پلان دی. اوس تر څو حده پورې چې دا خبره کیږي چې وړومبی به راشو د صوبایي حکومت په حواله باندې نو د پی ټی آی یو شمېر ایم پی ایس چې کوم دي نو هغوی دا خبره کړې ده اعلانونه یې کړي دي چې په 11 اکتوبر به ضلع خیبر ته ځانونه رسو. نو په انډیویجول یا په انفرادي حیثیت کې خو د پی ټی آی ایم پی ایز ایم ان ایز هغوی وایي چې موږ به ورځو خو مطلب دا دی چې لکه حکومت چې کوم دی نو حکومت بیل سیز دی او انډیویجول یا په انفرادي حیثیت کې نمایندګي چې کوم دی نو هغه بیل سیز دی. بل طرف ته یو سوال دا پیدا کیږي چې آیا دغه په 11 اکتوبر چې کومه دغه ناسته ده نو دا به 11 12 او 14 اکتوبر پورې به وي ده خو دغه ناسته چې ده نو دا به د ټولو پښتنو نمایندګي وکړی شي. نو په دې حواله باندې د پی ټی ایم مشرتابه چې کوم د دې چونکې په دوی په کوربتوب باندې ترسره کیږي دغه جرګه نو هغوی وایي چې چونکې په دې کې به مونږ ضلعې خلکو له دا منډیټ ورکړی وي د اختیار ورکړی وي چې هغوی مونږ له خپل نمایندګان راکړي. نو دوی وایي چې کوم دغه اتیا یا دغه 10 اتیا مشران چې کوم دي نو دوی به آلریډي د خپلو ضلعو نمایندګي به کوي یعنې دوی به د هغې په نمایندګۍ باندې به دغه کسان راغلي. خو په دې کې یو خبره بله ده او هغوی دا وایي چې دغه مشران چې کوم دي نو دوی به په
قرآن باندې حلف اخلي چې کو فرض کا په مونږ باندې هر قسم فشار راغی، په مونږ باندې هر قسمه سخت وخت راغی، خو مونږ به د خپلې خبرې نه په شا کیږو نه، او چې کومه ژمنه یا کومه پریکړه مونږ وکړو نو هغه به مونږ سرته رسوو، کو په دې کې مونږ ته هر قسمه نقصان کیږي. دوی خو یو دا خبره کوي. بل طرف ته په دې کې یو خبره دا هم ده چې کو فرض که دا فیصلې چې وشوې، یو پیره یو فیصله وشوه یا زیاتې فیصلې وشوې، نو په دې باندې به بیا عمل درآمد څنګه کیږي؟ نو دا هم د پی ټی ایم مشرتابه وایي چې د دې دپاره به بیا هم دغه کمیټې کوم چې د 10 کسانو کمیټې ده، نو دوی به عمل درآمد کمیټې به شي یو قسم لا، او هغه به بیا د هغې فالو اپ کوي. خو په دې کې یو بله خبره دا ده چې هغه د پښتنو یو طرف ته د سر د بچاو، د سر د خوندیتوب، نو بل طرف ته د جب د خوندیتوب، یعنی د پښتنو په ځمکه چې کوم وسایل دي د دې وسایلو خبره به هم کیږي، او په دې وسایلو د حق خبره به هم کیږي، او دوی وایي چې د دې په حواله باندې به کومه پریکړه هم کیږي. کو نور اپډیټس کتل غواړئ نو زمونږ یوټیوب چینل چې کوم دی لروبر آفیشل، هغه تاسو کتلی شئ.